السلام علیکم دوستانو د څو ورځو نه په سعودي عرب کې د کرونا کیسز د اضافي په وجه باندې وزارت صحت چې کوم پابندیانې لګول دي ماسک وغیره په دې حق باندې دا پابندیانې ولګولې شوې نو څه خلکو د دې نه دا نتیجه واخیسته چې یاره د فلایټ به کله بندیږي او دا میسیجز دي یو حل جوړ دی دې باره کې دا ویډیوز تاسو سره نن په تفصیل سره ویډیو جوړوم ستاسو دپاره لیکن د ویډیو د شروع کولو نه مخکې تاسو ویډیو ټوله وګورئ لایک کړئ ویډیو او د یوټیوب چینل باندې ټوله ویډیو وګورئ او یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ بیل آیکان ورسره ووایئ چې تاسو ته نوې نوټیفیکیشن په وخت باندې میلاویږي ګورئ دوستانو کله چې پابندیانې ولګېدي پابندي ولګېده د جمعرات د ورځې نه پابندي لګېدله چې څوک بهر ته وځي نو ماسک به لګوي د کرونا ایس او پیز به خامخا خیال ساتئ ټیک شو جي نو خلکو د دې نه څه نتیجه واخیسته چې اوس به فلایټ به کله بندېږي ګوره ستاسو خو ما بعضې یوټیوبران او سوشل میډیا اکټیویسټ هغو ما وکته چې د یو لایک دپاره صرف هغو دا و چې یاره د ایک نمبر فلایټ هغو تمنیل داسې جوړ کړي چې خلک په دې باندې مجبور شي چې یاره هغه ویډیو وګوري ګورئ ورونو تاسو په خپله چیک کوئ فلایټ سکیجول بالکل آنلاین د په کم تاریخ چې تاسو غواړئ فلایټ اویلیبل دی قرنطین پیکج اویلیبل دی هر څه بالکل بحال دي صرف دومره ده چې پابندیانې لګېدلي دي په تجمعاتو باندې بهر وتو ته ماسک او ګورئ ورونو کله چې په فلایټ باندې پابندي لګېده مخکې نو په هغه وخت کې خلکو ویکسین نو کړی هېڅ چا هم ویکسین نو کړي اول کې په دویم ځل بیا لږو خلکو ویکسین وکړه اوس دومره اوس کروڑاو ته خبر رسیدل د خلکو ویکسین کړی دي شکر الحمدلله او نور لګیا دي خلک ورسره دریم ویکسین هم کوي نو الحمدلله داسې هېڅ قسمه دغه نشته د دې خلکو په خبرو باندې یقین مه کوئ د خیره سره او تاسو په خپله زما یوټیوب چینل که تاسو نه ګورئ نو په خپله لاړ شئ یا زما ویډیوز تاسو نه ګورئ نو خیر دی تاسو په خپله لاړ شئ په ټویټر باندې په انسټاګرام باندې د سعودي جوازات او دارنګې هیئت الطیران د هغو افیشل پیج تاسو ګورئ په خپله به په لګېدي خلکو باندې سر یقین مه کوئ دا زموږ ستاسو د هغو سره لوبې کوي که نه نو انشاءالله داسې هېڅ قسمه دغه نشته بالکل بېفکره اوسئ ها یو خبره هغه ملګرو ته زما یو مشوره ده کوم ملګري چې دې وخت کې په چوټۍ باندې ځي بالکل چوټۍ باندې تاسو تللی شئ 2 ډوزه تاسو کړي دي تللی شئ لیکن مشوره ستاسو دپاره یوه مشوره ده دوستانو او هغه دا ده چې که تاسو ځئ او تاسو د بوسټر ډوز دپاره تاسو دغه اهل یې نو خپل بوسټر ډوز ورسره وکړئ بیا ځئ ځکه چې هلته به تاسو ته ټینشن نه وي په واپس راتلو کې چې راسې نه چې قانون راشي او هېڅ پته لا نه لګي که نه نو خپل بوسټر ډوز ورسره کمپلیټ کړئ ټیک شو دوستانو نو بیا تاسو که په چوټۍ باندې ځئ نو بیا به تاسو ته هېڅ قسمه مسلې نه وي دویمه خبره دا ده درېیمه خبره دا ده ورونو چې کوم ملګري په دې وخت کې په خروجاو ده په چوټۍ باندې نو د هغه ملګرو دپاره زما دا دغه دی چې د جوازاتو نه بار بار خلکو ته پوښتنه وکړه چې دا چوټي به کله سي واقع کم خلک چې د کرونا په وخت کې تللي وو او هلته دغه شوي دي هغو به کله هغو دقه جواب و چې دا به اټومیټک طریقې سره به دا کیږي او وداوټ مراجعه جوازات دا به کیږي تاسو صبر وکړئ نو ورونو لږ صبر وکړئ که تاسو صبر نه کوئ ضرورت یې نو خپل کفیل ته ووایئ دغه به درله سیوا کړي 3 میاشتو اقامه هم سیوا کیږي او د هغې نه علاوه د 6 میاشتو هم سیوا کیږي خروج او دم سیوا کیږي نو دقه یو طریقه ده د دې نه علاوه خو هېڅ هم نه وي که تاسو نه راځئ بیا هم نه راځئ په دغه نه راځئ داسې نو د 3 کال لپاره بیا په تاسو باندې پابندي ده بیا د نوې ویزې نه په نوې ویزه باندې 3 کال لپاره نشئ راتلی الا په دې زوړ کفیله د زړې کمپنۍ په ویزه باندې راتلی شي الله رب العالمین زموږ ستاسو حامي و ناصر شي او الله رب العالمین زموږ ستاسو ټول پریشانیانې ختمې کړي چینل ورسره سبسکرایب کړئ ملګرو او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ